وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين وفي أخرى فمزمز واستنصر 3 مرات من غرفة واحدة. دا وګد حدیث دی وخت کې ما ولوستو. دی حدیث کې د اودس طریقه ده. عبدالله ابن زید ابن عاصم دا یو صاحب دی، صحابی رسول دی، او د مشهور پہچان دا دی چې کله یو سړی دی هغه مسیلمة الکذاب هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، نو د هغه په قتل کې هغه وحشي هم شامل و، هغه وجلی و کم چې په غزوه احد کې حضرت حمزه شهید کړه. د حضرت حمزه شهادت نه وروسته هغې وحشي نظر منلی و چې ما چونکې د کفر په دور کې د اسلام ډېر جلیل القدر صحابي شهید کړی دی، نو هغه بیا مسلمان شوی دی، نو هغه په مخه په دې تکل کې و چې زه یو دقه شانې زورور کافر چې دی هغه مړ کړم چې د حضرت حمزه هغه بدل والم په خپله. نو کله مسلمه بن الکذاب چې د پیغمبرۍ دعوه وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته حضرت ابوبکر صدیق د هغه خلاف جنگ کړی دی، او په هغه جنگ کې هغه مسلمه بن کذاب چې هغه وجلی دی او مقه وحشي کم چا چې حضرت حمزه شهید کړه، گویا هغه د اسلام بدل چې دی د حضرت حمزه واغستو د مسلمه بن کذاب نه. نو دا عبدالله چې دی کم چې موږ دا روایت د چا نه نقل کوو، دا عبدالله بن زید دا هغه مسلمه بن الکذاب سره، مسلمة الکذاب سره، دا عبدالله سره د مسلمة الکذاب د وجنې په موقع باندې دی ورسره ملګری و. نو دا د مشهور پہچان دی. او بیا په دغه غزا د حره کې بیا هغه د 80 کالو په عمر کې شهید شوی دی. د عمر هیڅ حد چې دی نو هغه د اسلام د غلبې د جدوجهد نه ممنوع نه دی. څونه صحابت تاسو ګورئ نو هغه د عمر په دغې حدونو کې 40 کاله، 15 کاله، 15 اویا کاله، حتی دا چې حضرت عثمان د 2 کالو په عمر کې هغه د دنیا نه د شهید په طور باندې تللی دی. نو دا هیڅ وخت د چا دپاره دومره نه دی چې ګنې دا جي وړوکی دی، دا ایله ځوان دی، دا بوډا دی، په هر وخت کې به د الله تعالی د دین دپاره د غلبې دپاره خپله خواري جدوجهد به شاملی. نو دی عبدالله بن زید ته چا ووی چې یاره مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه اودس کوو. نو هغه ورته ټوله طریقه وویله، ویل ما له اوبه راوړئ، اوبې وله راوړې، وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه لیدلی چې هغه شان اودس درته وکړه. د ټولو نه اول یې داسې وکړه چې لاس یې ووینځل، اول یې لاس ووینځل 2 ځل، دې کې راځي 2 ځل، مرتين 2 ځلې لاس ووینځي. چې لاس ووینځو بیا د هغې نه وروسته په مزمزه خولې ته اوبه واچولې، او بیا د هغې نه وروسته وستنصر 3 او 3 ځلې بیا چې کوم دی نو سپېږمو ته اوبه واچولې، خولې ته 3 ځلې اوبه واچولې، سپېږمو ته 3 ځلې اوبه واچولې. ګورئ لاس یې 2 ځل ووینځو، بیا یې 3 ځل خولې ته او سپېږمو ته اوبه واچولې، او بیا یې مخ ووینځو 3 ځل، او ثم غسل یدیه مرتين، بیا یې د دې مټو پورې د دې پورې مټې ووینځلې، 2 ځلې ووینځلې. ثم مسح رأسه، بیا یې په سر باندې مسح وکړه، په لاسو باندې، خو په اقبل بهما داسې د مخې نه شاته بوتلو دا لاس، وادبر او بیرته یې رشانه په دې مخ باندې په دې سر باندې بیرته راوسته. خو شروع چې کوله نو بدأ بمقدم رأسه یا بمقدم رأسه، د مخې نه شاته بود، داسې نه وکړی چې رشانه د مخې نه شاته لاس وړو، بیا یې داسې راوړو. بیا د هغې نه وروسته بیا یې ثم غسل رجلیه، بیا یې د هغې نه وروسته خپې وینځلې. دا حدیث مالک نقل کړی، نسائی نقل کړی، ابو داود نقل کړی دی، او جامع صغیر چې دی نو هغه هم نقل کړی دی. او وفي المتفق علیه قیل لعبدالله، متفقون علیه حدیث یعنی بخاری مسلم کې چې کوم الفاظ ذکر دي نو هغه داسې دي چې عبدالله ابن زید ابن عاصم ته چا ووی، بره موږ ووی چې عبدالله بن زید ته چا ووی چې موږ ته د پیغمبر اودس وکړه. دلته په دې حدیث کې اوس الفاظ داسې دي په دې دویم کې روایت کې چې عبدالله ابن عباس ته چا ووی چې ته زموږ دپاره د پیغمبر علیه السلام اودس وکړه.
نو هغه چلو کو په دعا به انا ان یو لوخه راوغختو نو چې لوخه د اوبو ډک راوغختو نو هغه ته لاس ورخته ک او به ته راواچلې په مخ باندې یعنی هغه د لاس انځلو تذکره په کاړو رانله لاس به پاکو نو مخه درې ځل وینځو او بیا چې کم دینو وبته راواغسته نو پاغه باندې مټي وینځلې دو دلې او بیا دې وبره واغسته نو په سر باندې مسه وکړه د مخې نه شاته او د شانه مخ ته بیرته را او بیا وروسته خپې وینځلې نو پر دواړو روایتونو کې چې کوم فرق راغی هغه صرف دومره راغی چې په دې اولنی روایت کې اول درې ځل لاس وینځلو پر دویم کې چې کوم دی نو د لاس وینځلو تذکره ونه شوه خو چې کومه پکې بل مسله راله نو هغه ده چې په اولنی روایت کې د لاس انځل دو ځلو او د مخ انځل څو درې ځلو او بیا د مټ انځل بیا دو ځلو او په دې دویم روایت کې د مخ انځل هم درې ځل شو او د مټ انځل هم درې ځل شو خجی بیا دا غي نرستا په بل روایت کې راځي چې د سر مسه چې کوله د مخ سر نشاته لړ او بیا چرته ورسېدو علاقه پاو سټ ته ورسېدو او بیرته دغه ځای راوسته بیرته مخې تندیل راغی او بیا وروسته ثم غسل رجليه بیا خپې وینځلې او په بل روایت کې داسې راځي چې مزمزه استنشاق یعنی خولې ته وباچل او سپېږمو ته وباچل دای درې ځل وکړو او وسره یو ټکی بل سی واشي وستن سره سلاسن پوز هم درې ځل وسونله خدا پس بسلاس غرفات پدرې چونګ باندې مما ان دوبو وفي اخرى فمضمض واستنشق من كفه واحده ففعل ذلك ثلاثا درې ځل دا کارو فرق چې تاسو ته په پښتو کې معلوم شي هغه دا چې خولې ته وباچل یو ځل بیا بل ځل مونږ کو او سپېږمو ته وباچل یو ځل بیا بل ځل کو د دې الفاظو ظاهر نه داسې معلوم شو چې وبه به راواغستې نو نیمې به د خولې ته واچلې او نیمې به د سپېږمو ته واچلې یعنی درې ځله وبه راواغستې خو دا درې ځله داسې راواغستې چې دقه وبې هم خولې ته واچلې او هم سپېږمو ته واچلې نو په دې وجه باندې علما لیکل کوي د دې احادیث وروسته چې کوم درې حدیث نور ذکر کیږي پای کې عبدالله ابن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سوکو د اندامونه یو ځل وینځل بیا عبدالله بن زید هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سوکو اندامونه دو ځل وینځل حضرت عثمان دنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبره وغوښتي او د سوکو او درې ځله هر اندام وینځل نو دا دوه مسلې چې دینو دات زده کول دي یو دا چې مزمزه او خولې ته وباچل چې دي نو دا د یو چونګ باندې دا څنګه ممکن دي نو د حدیث ظاهری الفاظ خدا شری چې یو ځل درې ځل وبره غستل دي خو په دقه وبچ یو ځل راواله یو ځل خولې ته چې نیمه ته خولې ته واچو نیمه ته سپېږمو ته واچو نو د دې بیا د طریقه ډېره ګرانه سو کوی د یو کچ نیمه خولې ته واچو نیمه وبو ته واچو او سو کوی د یو کچ اوله خولې ته واچو د خولې نه راواله بیرته سپېږمو ته واچو واقع یو بوي هم رواج چې کوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه مسلکن چې دینو داغه فکر هم ده او آسان چې کوم رواج زمون په دغه کې هغه دا چې د هر یو د پاره ځان له بیلې براواله نو علماء لیکل کې دواړه طریقې جایز دي کچا دغه شان وکړه هم جایز ده او کچا د بل شان وکړه هم جایز ده بیلې هم وراچلې شي او که په یو ځبانه وراچې نو په دغه باندې ټیک دی دواړه معمول به هادي خلق په عمل کوي یو مسله په دې حدیث کې چې کومدن واغه ده دوی مسله دار چې په دې یو انداز باندې ذکر شو چې لاس دو ځل وینځو او مخ درې ځل وینځو او پر بل کې رال چې یو ځل وینځو ټول بل ځل چې دو ځل وینځل ټول بل کې رال چې درې ځل وینځل ټول نو دې په مېس کې څوک وی چې را دا د تعلیم د پاره دي تعلیم د پاره صرف هغه طریقې وته وو چې یو ځل مخ چې دې له پورې بلاسین دي سو کوی نه دا د جواز صورتونه دي چې کچا یو ځل وینځو یقینا راغی چې یار لاس مکمل وینځو نو په یو ځل هم کافی کیږي یو ځل دا کم حد شو او درې ځل اخیری حد شو او چا ور پکې دا تطبیق هم کړی دی چې دا د حالاتو سره تعلق ساتي کله سره وزګار ناشي راغلی په لس بجې باندې جمعه ته ځان له تلاوت کی او ورغه یو ځل مودس کړی دی خپ اودس کړي او ورغه ځان له اجازه د مانځه ټیم دی ځکه هر مانځه ځان له اودس کول پکاري نو راشه بیا اودس کوم خې اودس ته
او بیا هم اودس کوي چې ورزش یو ځل ووینځي اودس فضیلت به ورته حاصل شي او که یو وزګار دی اودس یې دی نو بس درې ځل وکړي. او یاره سړي تعدیله چېرته روان دی او زر ځي چې اوس زر اودس وکړي نو که زر اودس یې کوو او یقین راغی چې په یو ځل مې لاس لامده کړه یا په 2 ځل مې لاس لامده کړه یا په 3 ځل مې لاس لامده کړه نو 3 واړه طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي. الفاظ یې واورئ. وعنه د دې وقیل لعبد الله ابن زید عبد الله ابن زید ته چاوي ابن عاصم ته چې کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ رسول الله صلی الله علیه وسلم باودس څنګه کو نو په دعا به وضوء هغه داودس وبره وغوښته فافرغ علی یدیه په دوړو لاسونو تر واچلې فغسل یدیه مرتين دو ځله د خپل لاس وینځل ثم مزمز واستنصر بیا خولې ته وبو واچلې او په لاسونو کله ثلاثه درې ځل ثم غسل وجهه بیا مخ وینځو ثلاثه درې ځل ثم غسل يديه مرتين بیا لاس وینځل 2 ځل ال المرفقین د څنګلو پورې ثم مسح راسه بيديه بیا په سر باندې مسح وکړه خو په اقبل بهما د مخې طرف نه شاته بوتلو و ادبر او شاته بوتله بدا بمقدم راسه شروع د مخې طرف نه وکړه ثم ذهب بهما الى قفاه به سټ طرف ته لاس ویوړو ثم ردهما بیا د سټ نه بیرته تندي طرف ته راوړو حتى رجع الى المكان الذي بدا منه هغه دته بیرته لاس راور رسول لکم دینه چې لاس روان کړي ثم غسل رجليه بخپي ویندلې رواه مالک دا حدیث نقل کړی امام مالک امام نسائی امام ابن ابو داود ونحوه وذكره صاحب الجامع الصغير او جامع الصغير ولم دا نقل کړی فی المتفق علیه او په متفق علیه کې دام دی چې هغه امام بخاری مسلم دواړو نقل کړي چې قیل عبد الله ابن زید ابن عاصم عبد الله بن زید بن عاصم ته چاوي توضأ لنا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وضو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکا فدعا باناء لوخه راوغختو فاقفا منه على يديه دغه نوبه لپاره ډکه کړه راوړلې په ځان باندې په لاسو باندې فغسلهما وین د درېزل ثم ادخل يده بيلاس ورقتك فاخرجها نو رويس د لاس فمزمز بيت په خلی کې وبواچلې واستنشق بیس بموت توبور واچلې اخره هدا پور من کف واحد د یو چونه ففعل ذلك ثلاثا ذكر درېزل وکړو ثم دخل يده بيلاس دننكو فاستخرجها بيرويس فغسل وجهه ثلاثا مخيوين دريدل ثم ادخل بيننست يده لاسقل فاستخرجها راويس فغسل يديه لا سنوينزل الى المرفقين د سنگلو پوري مرتين دو دل ثم ادخل يده بيلاس وردنك فاستخرجها راويس فمسح يده براسي پسر مسح وکړه فاقبل بيديه وادبر مخکې لاس بوتلو شان برتراوس ثم غسل رجليه بيخپي وینځل الكعبين د پړکو پورې ثم قال بيوي هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د طریقه وفي روايه فبل روايت کې د نقل له حدیث چې اقبل بهما وادبر د لاس د مخ نشاته ویوړو او د شان مخ ته راوړو بدا بمقدم راسي داخل مخ طرف نه شروع کړو او شاته راړ ثم ذهب بهما الى قفاه بسټ ویوړو ثم ردهم يا بیرته واپس له حتى رجع الى المكان تر دې چې بیرته هغه دل راوړو بدا امین حکم دینه شروع کړو ثم غسل رجليه بخپي ویندلې وفي روايه فبل روايت کې د سری چې په مزمزه واستنشق واستنصر ثلاثا بثلاث غرفات خلیته وباچل سپنګمیته وباچل او په د ثړنلې په درې لپ باندې وکړه مما ان واحد د یو وبونه وفي اخرى فمزمزه واستنشق من كفه واحده د یو چونګ نه دواړه کار وکړه والا ذلك ثلاثا درې دا کارو وفي روايه للبخاري فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مره واحده يوذل ثم غسل رجليه بالخفي وندل الكعبين د پړکو پوري وفي اخرى فمزمز واستنصر 3 مرات من غرفه واحده نو درې ځله دا کار وکړو خجي ندلته د عبد الله ابن عباس فرمای قال دوی توزع رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس وکړو مرتن یوزل بلا بلا وبرا چیلی او لم یزد علی هذا پدی باندې پدوین دل روانه چیلی یو شو حضرت عبد الله بن زید وی ان النبي صلی الله علیه وسلم توزع مرتين او دس وکړو خوب به را چیلی سوزل دوزل او حضرت عثمان دنو فرمای چې توزع بالمقاعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناس په د ناس په ځای کې او د سکو د ناس ځای کوم ځای باندې چې خلک کینی او دسته
نو چې اودس یې وکړو نو وایي دی حضرت عثمان توضع بالمقاعد د خلکو د اودس د کولو په ځای کې ناست و اودس یې وکړو او خلکو ته یې ویې هلکه الا اریکم بوضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس درته ونه ښیم نو خلکو ورته وایي چې وښیه راته څنګه به یې کوو نو په توضع اودس یې وکړو خو ثلاثا درې ځلې اوبه راواچولې یو ځلم شوه دوه ځلم شوه او درې ځلم شوه مطلب یې څه شو د تعلیم دپاره حضرت عثمان وښوده دا یو ځل که یا د سړي تعدي ده یا د سړي په دویم ځل اودس کوي دوه ځل هم جایز او درې ځل دا کامل شو درې ځل مکمل شو او د جواز د حده پورې یو ځل هم کولی شي سړی دوه ځل هم کولی شي خو درې ځل به سړی د خپل اودس اندامونه چې دي څو ځل به وینځي درې ځل درې ځل اوبه خولې ته اچول درې ځل پېږمو ته اچول درې ځل پوده څڼل درې ځل مخ وینځل درې ځل لاس وینځل درې ځل خپې وینځل البته په سر باندې مسح کول د دې متعلق هم دا کوم الفاظ چې موږ ووایو په دې کې درې طریقې راغلې یوه دا چې یو د لاس شاته ویسه پوره شو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې اصل په سر لاس کېښودو بس په دې کې لږ ځای پکې راغی د یخته پکې رال دا کافي شو ځکه یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کوو نو په سر یې پټکیو نو چې پټکیو نو سلاس یې د دغه څه ولګېد او نورې پرې پټکي داسې سلاس راښودل نو هسې چې لږ دی ته هم کافي شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي یاره دومره پکار دی چې کم از کم دا تندی د حالات څومره دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پټکې خو ردي نه بر وکړه نو دغه شان راوچت کړه نه تندي پورې خو به نو چې دونه ځای چې سړی دا یو دغه پکې څلورم یې سره سر چې دا مسه وشي یو ځل کافي ده او بعد پکې وایي چې یاره دا اودس په شانې دا درې ځله هم سر باندې مسه ویوړی شي نو که درې ځل ویوړی شي نو کافي هغه یو ځل درې ځل ویوړی ته ضرورت نشته ځکه د قرآن الفاظ چې دي نو وامسحوا برؤوسکم په سر باندې مسه کول دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر مسه په دغه انداز باندې کړې ده چې مخکې نه لاس ویوړو شاته او د شا نه لاس راوړو مخې ته نو که دغه بنیاد وي یو ځل شاته راوړو یو ځل مخې ته راوړو نو دوه ځل شو الله دې صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم نن پکې څوک نشته لکه عبدالله ستا د کور خلک ټول حاضر دي سیف شاه صبر وکړه تختمه راغلی دی شي دغه راغلی د عمر شاه بچي راغلی یو بل څوک بل خمر راغلی